أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام صادق عليه أفضل الصلاة والسلام: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبياء المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تعتدي وتروح يا ابن أمير المؤمنين بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید و شهدا، د انم ریزه ده منصوبه ده مولا ابوالفضل العباس علمدار شهادت پسې خدای زما او تاسو ټولو نه د ورېځه عزاداري متمدري دغه دار کې څه علمدار پسې منصوب دار دی، قبوله منظوره مقبوله وګرځي انشاءالله. یقینا تاسو معرفات نه ډک کسان یوئ، تاسو عقیدت یقینا قابل داد ده چې کومې طریقې سره تاسو میړني ابوالفضل العباس ریزه منو کوئ یا دار ته رسوئ یا هغه شهادت ریزې کوم عقیدت اظهار کوئ، د معرفت علامات دی. ویلې که تاسو سترګې وغړوئ، میړنی ابوالفضل العباس هغه هستي دی معصومینو نه علاوه که تاسو وکسوئ زیارتونه څه چا دپاره امامانو نه راغلي دي څه باقاعده ودرېږي، پوره یوه زیارتي پکار دی ولولې امام نه منصوبه زیارتي وي. هغه دوه شخصیاتو په باره کې کتابو کې شته دی. یو د کوم والا بی معصومه سلام الله علیها حق کې رغلی دی، یو میړني ابوالفضل العباس دپاره زیارتي رغلی دی. او دی د علمدار زمان دی څغې زیارتۍ کې هم امام تاسو د مکتب بني پیشوا شپږم امام څه کله علمدار ته سلام پیش کوي، هغه ځان طرفه سلام نه ورته کوي، د کائناتو و داسې هستی چې هغوی نه پورته عظمت چوک نه لري، سټیپ وایز د ټولو طرف نه علمدار ته سلام پیش کیږي. یعنی دا د ابوالفضل العباس عظمت دی، مقام دی چې کائناتو کې څومره غوټې هستی دي هغوی سلام علمدار باندې راغلی دی. سلام الله خدای طرف نه سلام دی، و سلام ملائکته المقربین د خدای مقرب و ملائکو طرف نه علمدار باندې سلام دی، و انبیائه المرسلین خدای څومره مرسلین انبیا دي برگزیده بندگان دي ټولو طرف نه میړني ابوالفضل العباس ته سلام دی، و عباده الصالحین او څومره د خدای صالح بندگان دي، څومره صالح بندگان دي تاریخ بشریت کې هغوی ټولو طرف نه علمدار باندې سلام دی، و جمیع الشهداء او څومره شهدا دي اول نه اخره پورې دغو ټولو شهداو طرف نه میړني ابوالفضل العباس ته سلام ویلی شوی دی، و الصدیقین او څومره صدیقین دي هغوی ته صدیق لقب میلو شوی دی، هغوی طرف نه هم عباس ته سلام شوی دی. یو ګوړی دی نمبر یې څو دی منځ کې چې موږ تقریر کې تاسو 87 هلته اول نه ورته یاوي کم از کم کمیټۍ والا ته موږ هغه دا هلته کوشش وکړئ څه ورته ودرېږو ما یې ودرېږي بې ځایه. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې.
सिद्दीकीन व तरफ न हम मिडनी अबुलफज़ल अब्बास ता सलाम रगले दे वज़्ज़ाकियात तय्यबात उसुमरत पाकी पकीज़ा हस्तियान द कायनात तेरी शिवी दे वही तरफ न लमदार बोंदे सलाम दे फीमा तअतदी व तरूह यब्न अमीर अलमुमिनीन दाद सलाम दे दो टोलो कायनात दीना दोस्ता अंदाज़ा लगेगी इस अलमदार सुमरा मकाम व मरतबा लरी उदबल तरफ ना अंदी ज़ियारत नमी की खपला अग मासूम इमाम पेशवा द मौत सु मकतब याई मौलाई चोक हम अलमदार मारिफत न लरी चोक हम द अलमदार मारिफत हासिल नवी करे अग बोंदे लानत शवे दे किस्म का लान अल्लाह मन जहिल हक़्क़का वस्तखफ़ बिहुर्मतिक मौला दी लानत भी चौद अलमदार बेहुरमती वकड़ल या चौय अलमदार मारिफत न को हासिल मकसद दे सद मिडनी अबुलफज़ल अब्बास मारिफत हासिल वाला हार चौ बोंदे लाजिम दे अल्हम्दुलिल्लाह द मकाम के तोसुयोई सिमिडनी मारिफत नन तो सुदालता मिनिसा अकीदात सर वस्तली दगदारता तड़े रोटे खबर है द इब्राही बोंदे खुदे तड़े ज़ियाद शुक्र वकोई दे मकाम मारिफत दे अज़का शायर यही अब्बास की वफा से जैसे भी इनाद हो अब्बास की वफा से जैसे भी इनाद हो उसको खिताब कूफे व शामी दिया करो जब भी मुकाबले में सफ़े हों यजीद की जब भी मुकाबले में सफ़े हों यजीद की अब्बास के अलम को सलामी दिया करो शुजात का सदफ मीनार अलमास कहते हैं शुजात का सदफ मीनार अलमास कहते हैं गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं यजीदी साजिशे जिसके अलम की छाँव से तरसे उसे अर्ज़ समा वाले सखी अब्बास कहते हैं नना नना द मिडनी अबुलफज़ल अब्बास अलमदार अलमना परचमना दुनिया द लर्जी की तो सफ़ात द नना द परचम द मिडनी अबुलफज़ल अब्बास अलमदार परचम द ज़हरा ज़वी मज़लूम हुसैन ज़वी अगर अलमसाइद नना जिंदा दे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई लौस की मौजूद है नन दा परचम बुलंद है नन शर्क व गर्ब आलम तक चपेड़ लगी दली दे अंदख परचम न लगी दली दे नन तशय्यो न दुनिया डरीगी इमाम दोस्तों कम अज कम कबल वास न रसीगी और दोस्त हुई हमेशा पर निगाह मुवी ईरान बांधे यमन बांधे आखिर ज़मान के यमन बांधे ईरान बांधे निगाह डेर चौई उम्मीदुन अंदाल तदी उचुमरा वास में की रहबर मुअज़्ज़म ता सदका व दुआ पोवेर न कोई नमोतो से फरिजाद है सकल आगा फ्रंट लाइन की जंगी की आगा नन अलमदार तशय्यो गर्जे दले दे इमामतो से फरिजा कम अज कम दा जुड़ेगी सट नोट वास मन रसीगी कम अज कम दुआ वकू अगर द पारा सलामत द पारा सदका हो बसु यो सलवात उस्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद बांधे मिडनी अबुलफज़ल अब्बास ता ख़ास खसूसियात मिलो शवी ज़गता किताबों की खसाई से अब्बासियान आई दीबा ने बकायदा किताबा लेकर शवे थे जिसो खसूसियात तरफ मुख्तसर इशारा तकवम बियाद अलमदार ज़िंदगी नमा वो अकीदात दपारा ज मसाइल ज़िक्र कौम दता तो इंशाअल्लाह तवज्जो मौसर रवी कसा 10 खसूसियात सगा सिर्फ मिडनी अबुलफज़ल अब्बास मिलो शवी अगोइना यो खसूसियात दे कमरी बनी हाशिम खिताब व लक़ब सिर्फ मिडनी तमिला शवे दा तो अक्सर बेटल सबील बांदियाल ली की यानी द बनी हाशिमो कमर मियाश्ता उदा अखकास्त दा लक़ब मिलेवीगी सगत हुस्न ज़िबई दुरा मिलो शिवी वी सगन पुरता हुस्न बलचो न कसा जबीवा जुमला द तवयम हसीन व खूबसूरत अगे फैमिली की हासिल वाला कमाल न दे सालती जना कसन खुली भी जना कसन खुली नवी जनो हुस्न की भी जना हुस्न की नवी आल तक यो इंसान लखले जियात भी अगर हुस्न मकाम तवरसी की चौकुतई चदा हसीन दे कमर दे नो ददुरा दे कमाल खबर न दे कमाल खबर आगा दे च अगी खानदान की च अगा खानदान टोल
د حسن و زیبای معراج باندې وي که هغه کې وی هسته تا قمر بانی هاشم مرتبه ملو شي هغه ته د ابوالفضل العباس نه ویلی شي. دا د مولا عباس مقام دی. او دویم خصوصیات څه ورته میلاو شوی دی. کسه میړنی ابوالفضل العباس به یک وخت تاسو دا ټکي ډېر ویدلی دی غازی یا شهید. یو انسان که غازی دی بیا هغه غازی ګرځي شهید نه دی وشه. هغه که یو انسان شهید وګرځېدلی بیا هغه غازی نه دی وشه. بیا دا جنگو کې دا اصطلاح ډېر استعمالیږي. غازی هغه دی چې هغه میدان کې وجنګېږي بس واپس روشي. اما میړنی ابوالفضل العباس هغه عظمت لري چې هغه ته به یک وخت اردوا لقبه میلاو شوي دي پورا کمال سره. ابوالفضل العباس هم غازی ګرځېدلی دی هم شهید ګرځېدلی دی. دا عظمت دی د میړني ابوالفضل العباس. دریم یو خاصه و خصوصیات څه میړني ابوالفضل العباس ته میلاو دی هغه سخاوت د سخي عباس دی. غور مډیر وی دغه جملې ته سخاوت د سخي ابوالفضل العباس دی. کسا هغه سي هستی چې هغه د خدای لاس جوړ شولو محتاجو کسانو ته به ورکولو هغه ته د سخاوت علی نه ویلی شي. زه د خدای لاس ګرځېدلی و ید الله ګرځېدلی و محتاجو کسانو ته به عطا ورکوله علی نه ویلی شي. و هغه سي هستی چې هغه دوه لاسونه ویر کړل قیامت پورې خلکو ته عطا و بخشش ورکوي هغه ته د سخاوت ابوالفضل العباس نه یایي. یو ورځ انسان لاس د خدای لاس وګرځي ورکوله یو څه دی. یو ورځ انسان لسونه خدای دار کې قربان کی نذرانای کی بیا قیامت پورې خلکو حاجتونه پر کوي هغه ته د سخاوت علمدار نه ویلی شي. تو صفات د ابوالفضل العباس خطابو کې یو خطاب سریع الاجابه دی. چوکه څه میړني عباس سره توسل وکي اجابات کیږي حاجات پر کیږي. او دا ذکر تاسو به اکثر ویدلی مدلتا ذکر کړی دی یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. دا ذکر چوک هم وی اینن مجلس یو قسم ته تاسو لپاره نظرانه او هدیه ده. کلا دته مشکل پیښ شي کلا گرفتار شي کلا پنساو شي صدق دل سره خلوص سره یقین سره عقیده سره دا ذکر ویا علمدار سره توسل وکا حاجات د زمکی نه پتی کیږي. 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین ویلے علمدار سخاوت کیا ماتا پورے جری وسری تے. یو صلوات وسلم محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. یو بلا خاصا و خصوصیات سو خدای ورکڑے وغا شبیه علی شولا دے. کسا عرض مکڑے مخی مجلس کیا شباہت اہل بیتو کی دا یو خوص ٹاپک دے زون دا پارا. قرآن کیا تشبیح دا پارا مثلون دیر وکڑی شوی دی مومن تشبیح ورکڑے شوی دے تناور درخ سرا چغا میوادور ونوی. خود ابوالفضل العباس علمدار شباہت علی المرتضی سو. کسا ولیو بی بی شباہت آدے اینور ہستیونو شباہت آشتا آدے بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سا شباہت علی اکبر پیغمبر سا شباہت. اما دالتی یو شباہت صد علمدار پا بارے کی رغلے دے اگر دسی شباہت دے رہے تو ایک اشبہ الناس دیر زیاد شباہت دسی شباہت سے کلبا میدان کی چو ابوالفضل العباس ولی دلو پاتا بورتا نہ لگی دا مولا علی دے کا علمدار دے تو خدا ذکر قوم دیتا. جنگی صفین کی مولا بکل کل خپل جامع جنگی لباس ایچو شنشو بدلاوائی ویلی علمدار زونی تو سخلتا وا اندسی دا مولا علی زونی وا مولا بخپل زوی علمدار سا لباس بدلاولو پاتا بھی میدان کی نہ لگی تا. میدان تا برو تو دیخمان بڑھ رہے دو سا علی میدان تا رواتا لے دے. دا مکمل شباہت ہو باوجود دا سا مولا تا خدا تل زمن ویر کری و مطولنا زیاد شباہت علی المرتضی لرلو. دین علاوہ یو بلا خاصا و خصوصیات سو خدای ور کړي وو هغه دا د فرزند زهرا ابن زهرا خطاب علمدار ته ملو شوی. کسا فرزند ابن خطاب اخچاته ملویږي چې چا صلب نه رحم نه دنیا ته راغلی وي. حسنین کریمین باوجود د زهرا بی بی صلب نه راغلی وو خو ورمنې به زوی خطاب ته کام کړي وي. مثال به درکم پیغمبر بودل چې موزمن دی اما ورمن زهرا سلام الله علیها خصوصی طور سره
علمدار ته خپل زوی نه ویلی دي چې ما زوی علمدار دی، علمدار ما زوی دی. او بیبي دا جمله د قیامت دپاره کسه چې قیامت کې کله ټولې رشتې پرې شي ختمې شي، بیبي علمدار څخه خپله رشته به برقرار وي. قیامت کې به بیبي غږ وکړي چې ما زوی علمدار چېرته دی. علمدار دوی لی چې وي د عزادارو شفاعت دپاره بیبي ځان څخه خپل چدر کې راوړي وي. عزادارو دا علمدار مقام دی. عزادارو تاسو معمولی مجلس ته نه وي راغلي، دی تاسو یو عظیم توفیق دی چې درته نصیب شوی دی، پته نه لګېږي انسان زندګۍ کې. یو بل خاصې طرف ته اشاره درته وکړم، علمدار یو بل خصوصیت علمدار شوله دی کسا آدم نه ونیسه خاتم المرسلین پورې هر یو نبی علم اوچات کړی دی، پرچم یې دی اوچات کړی دی. اندی شان سره مولا علی نه ونیسه، مولا علی نه ونیسه تا یولسم امامه پورې هر یو هسته پرچم اوچات کړی دی. خیوی هسته ته هم علمدار خطاب نه دی میلاو شوی، حتی هغه هسته ته د علمدار خطاب نه دی میلاو شوی چې 40 دنه پورې علم اوچتېدلی او چې کله د علم بردار میدان ته راوتلو، حیدر کرار میدان ته راوتلو، هغه علم اوچات کړلو، خیبر فتح کړلو، تاریخي فتح حاصله شوه، هغه په باوجود یا بابا علی المرتضی ته علمدار لقب نشو میلاو. دا لقب صرف اور صرف میړني ابوالفضل العباس ته میلاو دی. یو بل خاصه او خصوصیات چې میړني عباس ته میلاو شوی دی هغه وفای عباس دی، وفا د علمدار. نن څه تاسو دلته راغلي یایوئ علمدار نماز واورئ، ابوالفضل العباس نماز واورئ، تاسو سترګې خپله نمجنې کیږي، تاسو د بل شي ته نه ژاړئ، تاسو د علمدار وفادارۍ ته ډېر ژاړئ. سوچموي خبرې ته آدم علیہ السلام نه ونیسه خاتمه پورې، علی نه ونیسه مهدی پورې، بیبي مریم نه ونیسه ورمن زهرا پورې، جبریل نه ونیسه پطرس پورې، هر یو معصوم نارا د وفادارۍ و، وفا نارا وفا منشور و، هر یو نبی ولی معصوم فرشته منشور وفادارۍ باندې ودرېدله وه، او هر یو نبی وفادار، هر یو امام وفادار، هر یو معصوم وفادار، هر یو فرشته وفادار، هر یو مؤمن وفادار، هر متقی وفادار، هر نمازی روزیدار وفادار. خو یاد وساته زه به دا درته یم کائناتو کې کچیرې ملک وفا ګرځېدلی دی، هغه د علمدار مور ام البنین ګرځېدلی دی، او که شهنشاه وفا ګرځېدلی دی هغه میړنی ابوالفضل العباس ګرځېدلی دی. دینه پورته وشه د وفا پیکر تاسو ته نه میلویږي. واقعا څه شاعر بهترین انداز کې ویلی دی، جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئی وفا آتی ہے. یہ حقیقت یہ وفا ترجمہ زین سکا کیگی صحیح ترجمہ وفا ترجمہ کیگی ڈکشنریوں کی پکار دے وفا ترجمے کی عباس نما ولی کائش کچھیری ایورور برادر ایورور ترجمے کی چھے لکائشی پکار دے عباس نما ولی کائش. سورور دویلیش یعنی عباس، وفا دویلیش یعنی عباس تا. و شبیع زندگی نما کسا تخپلا. یو صلوات واسطے محمد و آل محمد. اتام خصوصیات سے میړني ابوالفضل العباس ته میلاو شوی دی کسا هغه ډېر عجیب خصوصیات دی. ملجا الحسین دا ډېر عجیب صفات دی. غور سے واورئ، زه صرف دې مختصر وضاحت درته کوم، د هر یو باندې بېله بېله وضاحت کیدای شي. کسه امام حسین ملجا الائمه دی، د ټولو ائمو یو ملجا المعصومین، د ټولو معصومینو پناهګاه ته د امام حسین نه ویلی شي. ټول معصومین امام حسین پناه کې وو، ټول امامان امام حسین پناه کې وو. نه داسې نه یم درته. ملجا الکونین امام حسین هغه هستی دی چې هغه د کائناتو پناهګاه دی. ټولو انبیاو خوره، ټولو معصومینو اوصیاو خوره زحمتونه څه باج کړي دي، هغه د زهرا زوی مظلومي کربلا باج کړي دي.
ځکه امام حسین ته ملجأ الکون والمکان نه ویلی شي، هغه د کون و مکان د کائناتو ملجأ و پناهګاه ګرځېدلی دی. خو زه به داسې درته وایم، زه به داسې وایم اندا عظیم حسین څه د کائناتو پناهګاه دی، دا د کربلا کې داسې چې اما پناه علمدار دی، اما پناه علمدار دی. یو شاعر و کاظم عذري نومېدو، ورو ورو به مزل کو قربان مشم، ډېر آهسته آهسته. خو زه صرف تاسو نه ریکویسټ دا کوم چې زړونه مو صرف علمدار سره وي، دا عقیدت سره کښېنوي، توجه مو صرف ما طرف ته وي. یو شاعر و هغه ډېر عقیدت و علمدار سره، هغه یو شعر ولیکلو، شعر کې دا ولیکل چې یوم ابوالفضل العباس استجار به الهدى. لسم ورځ ډېره سخته وه، زهرا زوی حسین د عباس پناه کې و. راسته سوچ کولو زه دا شعر د ټیک نه ولیکلو. امام حسین معصوم و، علمدار خو معصوم نه و. تو ویلي دا شعر ولیکل چې علمدار پناه کې مولا حسین موجود و. خیمان شو دا شعر نه لیکم نو راشه، خوب مخام ولیدلو، مولا حسین خوب کې ولیدلو. دی شیخ کاظم عذري تا کوم شعر لیکلی دی ما پښیمانېږه، د بله مصرع به زه درته ولیکم. والشمس من کدر الاجاج لسامها، د بلې مصرع کې داسې ولیکه، لسم ورځه دومره زیاته سخته وه، دوره ګرد و غبار و چې هېچا نه برېښېدل، زه خو پرېږده اما ټوله خلخانه د علمدار پناه کې وه. ټول سیدان د علمدار پناه کې وو، ټول یتیمان د علمدار پناه کې وو، اما ټولې خویندې د مېړني عباس پناه کې وې، اما وړه بلبله د عباس پناه ته ورغلې وه. خدای ته اوس نه توسل قبول کا، خدای ته اوس نه دا شړا قبوله کا. زه به یوه جمله درته وکړم، اما خپله عقیدې سره تاسو عقیده به انشاءالله شي. زه خو نه یم خبر، اما عقیده داسې دی، زه خو نه یم خبر. ورمنه زهرا علمدار ورباندې ډېر ګران و، علمدار ورباندې ډېر، چې علمدار مجلس کېږي ورمنه زهرا به ورکې ضرور موجود وي. اوس یې تاسو برخه، یې تاسو قسمت، زه ورمنه چېرته ناسته وي، یې تاسو سترګو ته یې سترګې شي او تاسو د دعا دپاره هسکي. زه دا مزال به ډېر ورو ورو کو، مزال مو پاتې دی. دا تاسو منځ کې صرف یې تاسو علمدار سره مینه ډېره دی، نو منځ کې صرف یوه خبره وکړه، مزال ډېر پاتې دی، مزال ډېر پاتې دی. قربان بشم، خیر دی که نن سوره جوړېدی شي وژاړئ. ویلې زه به یوه جمله درته کوم، نن سوره جوړېدی شي وژاړئ. زه یم څه هر چا جنازې باندې به وړه بلبله ډېره جوړېدلې وي، خو علمدار جنازې نه چې به ډېره جوړېدلې وي. زدارو علمدار چې کوم دی هغه د مولا علي خپله علمدار د مولا علي خواهش و. مولا علي غوښتل چې کربلا کې زه شامل شم، مولا علي غوښتل چې کربلا ته زه ورسېږم، کربلا کې زه موجود وم. لذا څه یې وکړل، امام خو زندګۍ حساب سره ظاهري زندګۍ حساب سره نه و. مولا څه وکړل، مولا خپل ورور عقیل راوغوښتو، یې ورمنې شهادت نه بعد عقیل ته وي عقیله وروره، اما یو میشن دی، یوه منصوبه دی، 61 هجري کې یوه کربلا رسي، اما جنان حسین به وي، هر جنان حسین څه به ما زوی علمدار ورسره وي. ما ته یو بندوبست وکړه، یو شجاع بهادر خونې نه زه واده کول غواړم. که څه عربو کې ځنه قبیلې مشهورې وې، بني هاشم مشهور و شرافت باندې، بني ثقیب حسن باندې، ساکبار مور مغرب قبیلې نه، بني کلاب و قبیله شجاعت باندې. لذا کسا د علمدار مور تعلق بني کلاب و قبیلې سره دی. ای بني کلاب سردار و د قبیلې هغه نمای د حزام بن خالد بن ربیعه، خدای دې نه توسل قبول کړي ان شاء الله. یغه لور وا فاطمه کلابیه نمینه، خو ډېره مؤمنه، ډېره عظمت و معرفت مقام باندې فایزه وه. ورور مزال به قربان مشم، منځ منځ کې داسې وایي چې دا ژړا د توسل به ورو ورو بیبي ته تاسو هدیه وي پیش کوئ به ان شاء الله. خو زړه کې درته څه حاجات وي هر یوې ژړا نه بېله بېله حاجات ونې سبا دوره درته یایم.
هغې وي ژړونې بېله بېله حاجاتونې سه پره کېږي علمدار ډېر دار وسیع دار دی عزادارو یک څه اکیل سے کل مشوره وکړه اکیل وله څه مو ته دا د عظمت ولا د معرفت ولا شجاعت ولا کور معلوم دی اکیل لوړلو د حزام بن خالد بن ربیعه د علمدار نیکه څه کوم کور دی اخته لوړو رشتې پسې څه کله هغه خبر شو حیران شولو څه مولا علي ته د ته رشته غواړي هغه د فورن ورته وایي څه مو ته په سر سترګو قبوله دی مو ته په سر سترګو قبوله دی اکیل ورته وایي څه نه موږ شریعت والا کور یو موږ کور نه شریعت راوتلی لوړ شه اول خپلې کولې څه مشوره وکړه بیا د خپلې لورې مرضی پوښتنه وکړه هغه نه بعد بیا موږ ته ځواب راکړه راغللو شوهرې خونې ته څه کله ښځې ته راغو کولې ته مومنې ته دي مومنې یوه خوشخبري مې درته راوړې دی خو اول به 2 رکعته لمونځ وکړې بیا به زه درته یوه ډېره عظیمه خوشخبري در کوم هغه بیړه وه لمونځ یې وکړلو نه بعد شوهر ته یې څه ویه زړه مه پښتو خبره څه بهر راووتلو د څه خوشخبري دی ورته یې د څه دوره بختوره یې څه د علي رشته یې تو لور پسې راغلی دی کوله د ورته یې څه تا خو ته انکار نه وي کړی نه خو د ورته نه وي ویلي ورته یې څه نه انکار مو ته نه دی کړی مو ته دې څه نه شریعت حکم دی اول به کولې څه مشوره کوي لور ته وایه نو ته لوړه شه خپلې لور نه د پوښتنه وکړه کوله د ورته یې چې انشاءالله مه لور بار راځي وي خیر بهرحال لور ته راغلله چې کله حجرې کې اوسه کېناستله کله د ټوله کیسه یې ورته وکړله چې د علي المرتضی رشته تا پسې راغلی دی دومره حیاداره دومره معرفت نه ډکه سار یې ټیټ کړلو خاموشه دی خو چې کله سار اس کو مور ته یوه جمله وکړله ورته یې مورې زه خو نور څه نه شم ویلی خو بېګا مو خوب لیدلو عجیبه خوب مو ولیدلو ته یې څه د ولیدل خوب کې څه خوب کې مې دا ولیدل څه د حسنینو مور زهرا بیبي ما کمرې ته حسنینو مور زهرا بیبي ما کور ته راغلله ما حجرې ته راناوتله زه یې خپلې کمرې کې ما باندې د نامې ولا جامې واچولې ما ته یو ټکی وکړلو ما ته یې څه فاطمه کلابیه ته یې ما علمدار زوی مور جوړېدونکي زدار علمدار ماسې دنیا ته نه دی راغلی یو کال ماسې پاتې دی ورمنه 7 سنه ورته انتظار کې ناسته وه رشته طی شوله کومې ورځې څه ورا رتلله ډولۍ رتلله بني هاشم و چولې کې ډېره سخته پره لګېدلې وه زدارو هیڅوک بني هاشم و چولې ته نه شوه رانږدې کېدی خو څه کله د علمدار مور ام البنین ډولۍ دروازې تر نږدې شوله غاږ یې ورباندې وکوڅې ما ډولۍ د ورمنې کور ته نو نه بسوي ما ډولۍ کور ته نو نه بسوي ما انداز ته کوزه کوي عزادارو څه کله یې ورمنه ام البنین بیبي دروازې څه د ورمنې زهرا کوزه کړله هغه ام البنین بیبي معرفت کسه د ورمنې زهرا دروازې چوکټ څه کېنستله ساري چوکټ باندې کېږدولو ورمنې زهرا دارې ماچې کړلو ای څه کله د حالات کې حسنینو ولیدله ولیو بیبي ولیدله بیړې بیړې سره ووتل ورته یې د څه مورې ام البنین دالتې ویلې نوسته یې نن رانوځه زدارو ډېره عجیبه جمله یې ورته کړې د ام البنین بیبي ته ورته یې څه حسنینو چې ته مو ته مور نه ونوي تاسو مور زهرا بیبي وه زه تاسو کور ته کنیزې حالات کې راغلی یم زه کنیزه یم عزادارو بیبي معرفت ته سترګې غړوي یا حسنینو محبت ته سترګې غړوي مینې ته لږې سترګې غړوي واده وشول عزادارو وخت تیریږي واورېږي مولای کائنات مسجد کې دی علمدار دنیا ته راغللو مولا ته خبر ملو شو مولا مبارک شه زوی د دنیا ته راغلی دی 4 شعبان المعظم 26 هجرې باندې میړنی عباس دنیا ته قدمونه کېږدول مولا بیړې سخونې ته راغللو مولا ولې دستور وکړو اول مولا سجده د شکر وکړله خو څه کله ام البنین بیبي ورته راغلله میړنی ابوالفضل العباس یې ورته نورني سوزنیو کې راوړو مولا ته یې څه کله غوږې کې ویر کړلو هیڅ مولا سار نه خپو پورې علمدار ته زیري سترګې غړولې شپې ګویر باندې څه کله یې زیري سترګې ورته وغړولې یو ټکی وکړلو خدای نه مڅنګې غوښتی و ماشه علمدار یې راکړی دی غوښتی و ماشه علمدار یې ما ته راکړی دی عزادارو څه کله سترګې ام البنین بیبي ته وغړولې ام البنین بیبي خفه دی پریشانه دی غاږ یې ورباندې وکړو علمدار مورې ویلې خفه یې ام البنین ویلې خفه یې ورته یې د مولا خفه دغې خبرې ته یم علمدار کله نه دنیا ته راغلی دی سترګې د نشي خلصولې
زه خفه یم علمدار د ویلې سترګې نه خلاصېږي. مولا د ورته ما خفه کېږه ما خفه کېږه بادشاه حسین جانان حسین خو مشته دی که نه. غږ یې وکړلو ما حسینه زویه لږ دلته راشه چې کله مظلوم د کربلا راغلل وړوکی دی علمدار نه مشر وایي چې مولا څه وکړل وړوکی علمدار حسین ته غېږې کې ویر کړلو. یوه جمله یې ورته وکړله ورته یې چې حسینه زویه علمدار مه تحفې کې دیر کړلو. عزادارو د علمدار وفادارۍ کسه ای چې علمدار چې کله د مولا حسین غوږې ته اول وارې راغللو اول یې څه وکړل خپلې وړې وړې لیچې خلاصې کړلې. شدین یې ډېر ښه پوهېږئ تاسو اول یې لیچې خلاصې کړلې هغه ناسته یې سترګې خلاصې کړلې بادشاه چهرې ته یې زیارات وکړلو. ویل یې عزادارو علمدار مولا ته یې پیغام ور کړلو اول مدنه لیچې قربان وي بیا به د چهرې زیارات کوم. اول وارې علمدار دنیا ته راغلی وای مولا حسین زیارات یې وکړلو چې اخري کې سترګې پټولې دنیا نه تللو هیڅ مولا ته یو ټکی کړی و هیڅ مولا ته دی مولا ما خو بدن سي لسونه نشته دی ما خو به دا زحمت نه و دیر کړی خو څه وکړم یوې سترګې کې مو وینه جامه شوي دی بلې سترګې کې مو ګل لګېدلی دی. بادشاه ته دی بادشاه خپل مبارک لاس یې ما سترګې نه لږه وینه پجه وکړه. مولا څه وینه پجه وکړه ورته علمداره ویلې دی وینه پجه وکړه. مولا ته دی مولا اول دنیا ته راغلی مې تا زیارت مه کړی اوس دنیا نه څومه تا زیارت کوم بیا به دنیا نه څم. عزادارو چې کله سترګې خلاصې کړلې مولا دوباره قوت کې ونیوللو ډېر معرفت سه واورې قربان بشم دا ورځ بیا نه رسي. مولا علمدار دوباره قوت کې نیولې دی مولا یو دستور داسې وسه کوي روایت کې داسې راغلی قبل بین عینیه مولا علمدار په ټنډې ماچې کړلو ثم قبل عینیه بیا علمدار یې په سترګو ماچې کړلو. چې کوم کوم ځي سره کربلا کې ظلم کېږي ما هغه ځایونه د مولا وخت نه مخکې مچې کوي ارمان یې دی. ثم قبل صدره بیا علمدار سینه یې ماچې کړله ثم قبل یداه بیا یې لاسونه څه کله مچې کول ایت ثم بکا بکاء شدیدا مولا علی ورته کلاکه کلاکه وژړېدلو. مولا علی کلاکه کلاکه علمدار ته وژړېدلو. هیڅ بیبي ته نه پوښتنه وکړله شاید دا یې ورته ویلي وي چې ام البنین ایتا علمدار به ما وړې المسینه دغه لیچ یا کربلا کې قربان کی. عزادار هغه نه بعد نما په کېږدوله چې ما ته پیغمبر نما ښیلو چې دې زوی باندې بیا عباس نما کېږدوه. کله عباس نما واورېدلی شوه خونې کې چې کله عباس نما پرشانه شوله څنګ ته حجرې کې ولیو بیبي ناسته وه منځه 100 کالو فاصله وه 100 کالو بیبي ته نه مشره وه بیډې سره ووتله بابا ته مخ ته ودرېدله ورته یي بابا کسې مولا اتله زمنو مولا ته دی مولا بابا ایما وړونو کې عباس د اندو نمیږي مولا د ورته یي چې لورې عباس د اندو نمیږي اول ورې بیبي نما اورېدلې وه ورته یي ده چې بابا له خو عباس ما ته غوږې کې راکړه چې کله غوږې کې ویر کړلو ولیو بیبي اول وارې عباس غوږې کې نیولی دی څه یې وکړله خپلې مبارکې شنډې نږدې کړلې علمدار ته یې غوږې کې یو ټکی وکړلو عزادارو. مولا یې ورته هی څه ما ولیو لورې اوس نه د علمدار څه خبرې شروع کړلې اول ورځ یې د دنیا ته راغلی دی. بیبي ته ورته هی څه نه بابا ما علمدار څه خبرې نه دي شروع کړي بیا خو به خبرې کربلا پورې وسه کوم. بیا د څه ورته وویله ورته یې د بابا یې واورېدې ته مسجد ته لاړ وې وړونه مو رسول الله روضې ته لاړو مور څه خونې کې بېله ناستم ځان ته یې راوغوښتله ما ته دې لورې ولیو یو امانت در باندې سپارم 15 کاله بعد یې ما امانت بیا ورسوه څه امانت دی ما ته دې لورې ولیو چې کله د هغه ورور دنیا ته راشي څه هغه باندې بې تا بابا عباس نه ما کېږدی ورته وایه زهرا بیبي سلام در باندې ویلی دی ورته وایه زهرا بیبي سلام درته رسولی دی. عزادار علمدار څه وړه هستي نه دی علمدار څه وړه هستي نه دی هغه هستي دی څه ورمنې زهرا ورباندې سلام رسولی دی. عزادارو انشاءالله ورو ورنږدې کېږو. یوه داسې ورځ وه چې علمدار تقریبا نوجوان شوی دی. مولا یې ورځې مسجد کې و علمدار داسې دروازې کې ویلاړ دی یو عرب راغللو مولا سه یې مینه وه مولا ته یې ډېره خصوصي توره تحفې کې راوړې وه سونده کې ورته خلاص کړو مولا څه کله توره خلاصه کړله مولا تورې ته سترګې غړولې ځیرې دروازې کې علمدار ویلاړ دی ماسې وړوکی بچی دی علمداره سترګې تورې ته غړولې ځیرې عزادارو علمداره تورې ته سترګې غړولې مولا علي تورې سترګې هیڅ مولا سترګې وغړلې علمدار ته غږ یې وکړو ما علمداره زویه توره د خواښه دی ډېرې کم علمدار د ورته یي چې بابا توره مو خوښه دی راوغوښتله زوی علمداره ته هلته راوست کله نږدې راغله توره یې غاړې کې ورکې کوړی کړله مولا څه کله ور یو نه ودرېدل علمدار ته یې سار نه خپو پورې سترګې غړولې امام کلاکه ورته وژړېدلو
اصحاب ورنه پښتنه وکړه مولا جون ویلي دوره وجوړېدلې مولا د وتی یو اصحاب وي ود سوری زبای عمر سعد لخکار بوي ایما علمدار زوای بوي میدان کربلا بوي چار چپیر به علمدار مانزگیر وي لسونه وي نوی بدن سي هغه وخت وجوړېدلم عزادارو میړنه ابوالفضل العباس دی وړه هستی نه دی عزادارو علمدار وړه هستی نه دی زه تاسو مصاحب طرف ته ورو بیا خو تاسو هاکا ادا کړئ زبردست ده تایم خو خیر یو جمله به د توکم شړو نماز تړي کې قربان مشم ویلې کربلا کې څټولو نه زیاته جوړو شوی دی هغه علمدار شهادت نورسته جوړو شوی دی دا علمدار سره موت او تعلق نه لري عزادارو دا علمدار غیر مسلمانو سره عیسایانو سره تعلق لري عیسایانو سره تعلق لري زبردست یو جمله د توکم دا مخبله د کتابو کې پڑھو کړی دی ایران کې یو عیسائی و انم ریزوا خلخانی ته ولا سرسا ټرک به چلولو سرسوی نن وزوس لکه سامان دیغه باز بندر بوست یوسم تاسو باز اون سبوزم لګ وګرځي ګوي ګوړې ډاک کړي دی لیاره کې کسي د علمدار جلوسونه وروتلې سن ځنې شروع دی لیاره کې کولې ته ولا وړه لوري وشپې ګو کو لګته ویلې صدا د علمدار ریزه دی اشیا او علمدار ونن شهادت ریزه منسوبه کړي دی لکه کیسای او توکم منځ کې د ټکه او توکړو څاري دوی علمدار د سې دي چې چوت څخل ته حاجات وی غي ضرور پر کوي چوت څخل ته حاجات علمدار نه وخت دی غ پرا کړي دی چوت څخل ته ارمان دی غي پرا کړي دی او دوی ډیره مینه دی او سړي راکېدات دی او ټولي کربلا داستانه او تسرسری بیان کوي صحیح وو روان دی لوري څټه سملستله خو بیا ولي شولا مزال د کوي عام ماڅما دغه عیسائی درور پریشان شو غبرای شول کولی تدی کولی ایموی ګوډي بریک فیل شوه دی مزال کولو ګوډه ورورو تزیدل وزدارو خو تیز شولو ګوډه خزیا غبرای دویا غبرای حیران دي خزی تدی کولی ډیره جړو شروع نه کې د سنوي چې وړا لور مرا پوڅیږي پټوي کوکشي خپل منځو کې کسی کولی پریشان دي حیران دي څه وکړو شوهر تدی څه وکړه دي چې مو واس کې خو چې انشتو دي ا دوړو سترګو نه کور ته وښ کې رواني دي خبرې د کوي احمد سامې د شپېګو وو کولو هغه وړا بچی را پوڅیدله چې کله پلار عمر جړو حالت کې ولیدل او ته د ویلي دور زیات غبرې ویلي پریشان ویلي د جوړي او ته لوري خپکیږه مې ګوډي بریک فیل شوه دي کوشش کوو چې ودرېږي هغه او سورور غبرې شول خو مانس کې ټکه وته وګوتی بابا تو خو متویلی و څه د لیارې کې راتلو جامه د کوله څه د شیا او علمدار دی هغوی لمنه چوکونی سي حاجات یې پرې کوي اسه علمدار ته بغاګ وکړو کنه بل فضل لباس ته بغاګ وکړو څه دا ټکه څه کله وړي بچي وکړلو کولې ته سترګې وړي کوله دوی څه کسا وړا بچي د ډېره خبره وکړله ارڅا ایشیا او علمدار ته بغاګ وکړو کچيري موسی مدد وکړلو نمو با عیسایت تو پریدو عیسائی بنو شیاب شو مذهب بدل کو څکله دا خبره او کا شوهاري سار ټیټ کړلو حیران شولو خو عقیده یې جوړه شوله عزادارو لیاره کې عام مڅام اردرو یو چیغه وکړله یا ابوالفضل العباس مدد مر ورسیږه عزادارو عیسایان دي څکله دا ټکه وکړلو هیڅ عام مڅام مولې د دوه پرې لیچي ګلدستي ایمو ګوډي ته مخ ته روغللې دوا پری لسونه ګوډي ته مخ ته روغلل مخ ته ودرېدل ګوډي مځي کې ودرول وزدارو څکله ګوډي ځکه ودرول فورن ګوډي نه کوشول سرونه ویل چې مو علمدار شي اکړیو مت علمدار نجات را کړې ده عزادارو زبیوا جمله د توکم لسم وریزي کچيري کربلا کې مرد میدان موجود وي کی علمدار نور مولا حسین سټول وړ سیدان او یتیمان موجود وو او کسترګي سولي دښنه علمدار نسولي عزادارو سو پوری میړنای عباس موجود و عزادارو وړو طفلانو سیدانو الاتش سوري کولی خو څکل علمدار پاته او تولی کېدل او شی وړو سیدانو الاتش سوري بان شولي عزادارو علمدار زړه تانګ شول مولا ته مخ ته ودرېدل او تی مولا او شی مو زړه ډیر تانګ شوی دی مو ته جنگ اجازه روکا عزادارو علمدار تدی علمدار ورورته ته خو پاته دی کنه مو فوج سے پهسلار یې ته علمدار سو وکړل خي طرف ته اکبر جنازای خي ده چپی طرف ته قاسم جنازای خي ده فنظر يمينا وشمالا خي طرف ته استرګي وړ چپی طرف ته مولا تدی مولا بادشاہ الاخکار مچیته ده مولا دوتی علمدار اورورا تنشیت لای ورا پوری بیبیانو سحران دته عزادار علمدار بیډي سروغللو خپل خیمه کې کینستلو ساری زنګانو کې خله خدایا علمدار څه وکي حیران شوه دی عزادارو هیڅ هم مڅامه خیمه پرده آس کشولا څکل آس کشولا مولا علمدار سترګي وغړولي وړا بلبل خیمه سوي لوړو
عزادارو وړه بلبله خیمې سوې لوړه دی خو بیله نه دی رغړي وړه وړه سیدانه ورسره دي وړه وړه یتیمانه ورسره دي لسو کې جمونه یا ورسره دي عزادارو عزادارو څه کله علمدار سترګې وغړولې وړه بلبله یې خیمې دروازې سولیدله علمدار ته خدای سهارا ویر کړله علمدار ته خدای وسیله ویر کړله بیړې بیړې سره پاڅېدلو وړې بلبلې ته دي وړې بلبلې څنګه مو خیمې ته راغللې ورته یې د علمداره کاکا ته ماسې زنده یې ما وړوکې اصغار د تندې نه مړ کېږي عزادارو د ټکې ورته وکړلو علمدار د ورته وړې بلبلې تو بابا د مو ته اجازت نه راکوي که نه ورته یې د ترڅه بابا ته زه د شفرس پورې ځم عزادارو علمدار خیمې نه راووتلو وړې بلبلې لاس کې مشک ورسره دی علمدار څه وکړل سار یې ارټیټ کړلو ارټیټ کړلو علمدار سار د وړې بلبلې خپو ته راورسېدلو عزادارو څه کله علمدار سار د وړې بلبلې خپې ته راورسېدلو مخ یې واړولو مدینې ته غاږ یې وکړلو مور ام البنین علمدار وفاداری خو لگا وکسا سار مد وڑی بلبل خبو کی اخیده اجرکم الله اجرکم الله عزادارو علمدار غاړي کې مشک واچولو علمدار غاړي کې مشک شولې بڑا سکینانی ولیده به روان شولو کله مولا خیمې ته ورسېدلو مولا ته پاته ولګېدله خدایا وشه اوس علمدار نشم وسروای عزادارو کله نږدې شولو ایوا جمړای وړې بلبلې ته وکړله ایوا یو ټکی علمدار ته وکړلو علمدار ته دی علمدار اورورا وړا بلبله شفرس کی د سر غلی ده علمدار اورورا لسم مزدگار وی ای وڑی بلبلی لمنی ور خسته وی بیا الکمی کی پسنگوانو پانسیگی ایوا جملائی وڑی بلبلی توکرلا وڑی بلبلی علمدار تا شفرس کی رغلی لسم مزدگار وی سالم دا نکشواری خسته وی علمدار الکمی کی بیا پانسوی عزادارو علمدار تا سکل اجازات میلاو شولو بیری بیری سالمدار غاڑی سو آسبان سپور شی آسبان سپور شولو مولا غاب علمدار اورورا اورا ماچا علمدار اورورا اورا ماچا خیمو تا لوٹ شا ولیو بی بی سا میلاو شا علمدار اورورا ورا ما سبیڑا ما کا علمدارا لگ دو ولیو بی بی خیمیتا نوزا علمدار دوبارہ زلجنان رکوش ولو بیڑی بیڑی سنو وطلو ای ولیو بی بی خیمیتا کلر نو وطلو ولیو بی بی دوتی علمدارا لگ رتا ودرے گا علمدار تو ودری دلو ولیو بی بی سارنا خو پوری علمدار تا سترگی گڑا والے وتعيد علمدار اورور لکسان تر سکینہ عزادارو ولیو بی بی سنوس دے اخیری جملی دی عزادارو ولیو بی بی دوتی علمدار اورورا زیواوزی بابا سنوس سوام شهزادگی وام کوفی کی موتا بابا سترگی غړولی مولا سوتا بابا ولی مکلاکا کلاکا پشړو شولو موت ولا بابا ایموس لا سوتا سترگی غړې بیا جوړې ویلي موتا دی لوري ایواوري زیبا شام کوفی تا کې دی حالات کې راشه مور دولا بابا ایچا تلس لونوی علمدار غونده کی ورور وی آغا څنګه دربارو تطلایشی آغا څنګه بازارو ترتلایشی علمدار اورورا او سارا وان شولې وشه موتا پاتا ولګیدله علمدارا زدینا سکیتا بان تروانم عزادارو علمدار سنو تولا علمدار پاسیدلو او کله خیمین رو وتلو جمله ته مغاور وی عزادارو عقیدات سے وورا کله علمدار رو وتلو بیبی ته یو ټکه وکړلو ولیو بیبی ته دی خوري ولیا وړا سکینه د سرا خیمون رو نازی وڑا بلبلا پری نہ دائی وڑا بلبلا خیمونا پری نہ دائی عزادار علمدار وطلو مولا مش ویر کرلو مولا نزا ویر کرلا مولا علم ویر کرلو علمدار تے تورا نہ ویر کرلا عزادارو تورا نہ ویر کرلا عزادار علماء بیان کئی علمدار تے ویلی تورا نہ ویر کولا علمدار تے ویلی تورا نہ ویر کولا ازکا کا علمدار کربلا کی جان کڑے ہوئے عزادارو بیا بسلیمانو علمدار بدلی وڑی بلبلی نہ خستلے
ازدار و اخیری جمله درته کوم که جن آس باندې سپور شوی دی مزال یې کله شروع کړلو ولیا بی بیا خیمې نه راووتله حسین اوې راوتلی دی یوه طرف ته مولا حسین ولاړ دی بل طرف ته ولیا بی بی ولاړه دی روي دی آئی ما حسین ته سترګې غړولې ما بی بی ته سترګې غړولې لکه بدن کې سیلی وي نه وي ازدارو ای حسین روح پرواز کړی دی یو فریاد